یو غټ سروې څوک زبګي نه کې زیات نه زیات اوه کسان شریکېدلی شي. دی مطلب دا نه دی چې د اوه کسان خامخا فرض او واجب دي که ونه کم شریکېږي بیا ټیک نه ده اوه به خامخا شریکېږي نه. دغې خبرې مطلب دا دی چې کچرې دی کې 8 کسان یا 9 کسان یا 10 کسان یا 11 12 شریکېږي نه دا جایز نه دی. شریعت دا وایي چې کله د غټ سروي کې اوه کسان شریک شي نه هر یو سړي ته به اوومه حصه میلیږي اوومې حصې نه کمه میلیږي دا جایز نه ده. یو آسان مثال باندې ځان پوهی کې یو غټ سروې 2 کسانو په شریک باندې واخصو 60,000 کې خسته دي 30,000 یو کړي 30,000 بل کړي او شکل داس غټ سروې دی زبا کې په منځ به نیم کې یو د نیم به یو سروې د نیمه حساب د یو رسی نیمه حساب د بل ورسی ضروری ده نه چې دا به وې سو کې تقسیمې به خپل کې تقسیمې زره زور د ډېر دي څه دی وو کې تقسیمې تاسو 2 کسانی 2 حصو کې تقسیم کې کچري بیا 3 کسان پکې شریک شو بیا د غټ سروې د 3 حصو کې تقسیم کی کسالور کسان خپل کې پیسې چولې د سروې خسته او بیا به سالور کسان شریک وي ک 15 پیسې چولې بیا به 15 شریک وي ک شپږ کسان شریک وي شپږ ځبي تقسیم کی ک و کسان بیا به وځي تقسیم کی چې 2 کسان شریک وو کې تقسیم او 3 کسان شریک دي وته تقسیم او څه ضرورت دی زره زور د ډېر دی ځان په دې خبر مې پوښوي د وې سه شریعت چې مقرر کړی د دې مطلب دی چې ونه زیات شریکېدل ضروری ده نه دي دا نه چې هر خامخا به د وې سو کې تقسیمې به خپل کې په مز باندې تقسیم کی خپل وخت په نه ځای کې خپل وخت په نه بربادي. دویم دا چې شریعت دا وایي چې کله د و کسان شریک شو فور ایگزامپل مونږه دا حساب وکړو چې د سروینه 80 کیلو غوښه وروته مثال په تور باندې نه هر یو حصادار ته بل 10 کیلو غوښه ملويږي کچري کم سړی د 10 کیلو نه کم حصہ پیسې چولې وي د غم قرباني ټیک نشو د نورو قرباني ځان سره برباده کړه. ځان په دې خبره تاسو پوه شئ چې بیا کچري شپږ کسان دي کې شریک وو او یو کس دا پیسې د و کسان شریک وو شپږ کسان اومې په باره کې دا فیصله وکړه چې مونږ به چلو کو چې شپږ کسانو خو مونږه سي درې هر یو کس یو حصہ رسیږي د اومه حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نفلی قرباني وکړو بیا دا شریعت اختیار ورکړي که د شپږ وړه کسانو کې یو کس د اومه حصے والا نفلی قرباني خپل طرف نه کوي دا هم ټیک تا یا غون خپل کې لګي لګي پیسې وچی چې د اومه حصہ مونږ ټول مشترکه تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بخون دا هم جایز ده اگر چې دې باندې سری جزئیه نشته خو علماء لیکلي دي چې کله اوه کسان یو سروي کې شریک دي چې کم یو کس ته وفات شو نه شریعت دا وایي چې د اوم کس ولکمه حصہ ده دا به ورثه او تلاړه شي ورثه او ته اختیار دي چې خپل د کم مرحوم دی وفات شوی دی دې طرف نه قرباني کوي اور کدی په سره کومه حصہ دا غوي چې نه مونږ خپل پیسې راکې ورثه او ته دا دواړه صورتونه دي ته جایز دي نه چې کله دا ورثه دا وایي چې د ومه حصہ مونږ طرف نه د مړی پسې مونږه بخلی دا قرباني وکي نه دا څنګه جایز ده هم دغه رنګي کدا شپک کسان خپل کې دا فیصله وکي چې د ومه حصہ مونږ لګي لګي پیسې اچو د مخبل طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نفلی قرباني کو نه دا جایز ده. زما په دې خبر باندې تاسو پوه شئ. زما دلته اهم نقطه دا بینول دي چې د غټ سروې اوه حصو کې تقسیمول نه فرض دي نه واجب دي نه لازم دي. ها زیات نه زیات اوه کسان شریک دي شي شریعت د اوه عدد ته مقرر کړي چې اوه نه زیات کسان دي کې ما شریکيږي د دې دا مطلب نه چې خامخا اوه حصو کې دا تقسیمي زموږ د عوام 3 کسان شریک دي ماته فونو کې چې موږ د اوه کې تقسیم کو بیا سو نو تا خو هدایت وکا اوه ته تقسیمول څه ضرورت دي 3 کسان 3 حصو کې تقسیم کی ځم په دې خبره تاسو پوه شئ. البته یو مسلمان انسان پوهی کی 2 کسانو خپل کې مثال به تور مې غوا یا غوی یا میخه واخصه شپیته زره کې 2 کسانو په شریک خسي نه نیمه د یو شو نیمه د بل شو خو ته د شریعت حد مقرر کړی دی چې ته وې سې دي کې مقرره وشي اوس ته باندې وا قرباني واجب ده خو د سې چلو کا تاسو سره د 2 قرباني نورو آپشن شته دي کولی 3 بستای شي 3 بستا شي 3 قربانیان تنگ کول شي 3 تک کول شي اومه چونکی تقسیمیدل کړه دي مشکلات اومه پرې دا خو درې سه خور کې ته نیولې شي کنه ایوا پتا باندې قرباني واجب د خپل طرف نه وکا او بل قرباني د امت مسلمه طرف نه وکا بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه وکا او کني خیر د مور بلر چا پسې وبخه اسی خو در سره شته کنه اسی زی خو چا قرباني خور کې ونی سکنه نه 3 قربانیان به یو شي 3 به بل شي سروي به په مز باندې تقسیم کې نیم به یو ورسی نیم به بل ورسی